نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګری تاسو کړو چې یو مجلس کې مې واوریدل چې کوم انسان 3 جمعې مسلسل منځونه کی د جمعې منځونه اونکی نو دې سره د نکاح ماته شي، یعنی ښځه په طلاق شي. نو د دې مسلې څه حقیقت دی؟ د جمعې منځ په هر مسلمان باندې فرض دی. بغیر عذره د جمعې منځ پرې غوستل ګناه کبیره ده او دا انسان سخترین مجرم دی د رب ذوالجلال په نسبت باندې. احادیث مبارکو کې سخت وعیدات راغلي دي د جمعې منځ نه کولو په وجه باندې. د مشکات شریف روایت دی د مسلم شریف په حواله سره عن ابن عمر و ابي هريره انهما قال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على اعواد منبره. دا دوه حضرات فرمای چې موږ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اوریدل چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل منبر په پونو باندې خپل خودل او خطلو او وی فرمایل لینتهین اقوام علی ان ودعهم الجمعات او ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. خلق اور قوم دې د جمعې مس پر غستلو نه منشي، ورنه رب ذوالجلال به د دې پزلونو باندې مهرونه ولګي او دا خلق په د غافلینو نه وګڼل شي او ولیکل بشي. نو رب ذوالجلال به د دغه خلکو پزلونو باندې مهر لګي څوک چې د جمعې مز نه کوي بغیر د عذر نه. مهر څه مطلب دی؟ محدثین د دې دوه مطلب بیانوي. یو مطلب هو اعدام اللطف، چې رب ذوالجلال به د باندې خپل مهرباني بیان کوي، خپل رحم کې به د لپاره هیڅ قسم حصه نه ساتي. د الله د رحمت نه به دا انسان محروم وي څوک چې د جمعې مز بغیر د عذر پرېږدي. دویم مطلب محدثین دا بیانوي هو خلق الكفر فی صدورهم، کم انسان چې بغیر د عذر نه د جمعې مز نه کوي نو رب ذوالجلال به د انجام په اعتبار سره د په سینه کې د په زړه کې کفر واچي، یعنی د اسلام په هر عمل باندې هر حکم باندې عمل به ته انتهایی مشکل شي، بیا ډیر ګران به وتخکاری، انجام بداشي چې د انسان به نعوذ بالله من ذلک کفر ته وړي. نو دومره سخت وعید راغلی دی چې څوک د جمعې مونځ نه کوي. په یو روایت کې دی نبی علیہ السلام فرمایل من ترک 3 جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. کم سړی چې د 3 جمعو مونځ پرېږدي اونکي د سستۍ په وجه باندې بغیر د عذر نه نو رب ذوالجلال به د په زړه باندې مهر ولګوي. نه مهر کې هم دغه دوه مطلبه محدثین بیانوي. یو روایت کې دی من ترک الجمعة من غیر عذر فلیتصدق بدینار فإن لم یجد فبنصف دینار. کم سړی چې بغیر د عذر نه د جمعې مونځ پرېږدي نو 1 دینار د صدقه کی، او کو 1 دینار نه نو 1/2 دینار د صدقه کی. نو ذهن ته دا راځي چې دینار صدقه کولو سره بعد د جمعې د پرېغوستلو چې کومه ګناه ده هغه معاف کیږي. نو دا سینه ده. حافظ ابن حجر رحمه الله فرمای وهذا التصدق لا يرفع اسم الترك بالكليه وانما يرجى بهذا تخفيف الاثم. د صدقې کولو سره د جمعې مونځ د پرېغوستلو چې کومه ګناه ده هغه بالکلیه نه ختمیږي، البته د صدقې کولو سره بدغه ګناه کې تخفیف او هلکوالی راځي معمولی. رب ذوالجلال بدن خامخا د قیامت په ورځ دغه مز متعلق تپوس کوي. البته 4 کسان داسې دي چې هغې باندې د جمعې مز فرض نه دی. روایت کې دی نبی علیہ السلام او فرمایل الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعت. په هر مسلمان باندې د جمعې مز ضروری دی، فرض دی، خو جماعت سره الا على 4 4 کسانو باندې فرض نه دی. عبد مملوک، غلام باندې چې د چا ملکیت کې وي غلام باندې د جمعې مونځ نشته. او امرأة په ښځه باندې هم د جمعې مونځ فرض نه دی. ابدا
هغه ورځ د غرمې مونځ راګرځي د جمعې مونځ پې نشته. او صبیین په ماشوم باندې هم د جمعې مونځ فرض نه دی. او مریض باندې هم د جمعې مونځ فرض نه دی. د دې څلورو نه علاوه په هر سړي باندې هر مسلمان باندې دا جمعې مونځ دا ضروری دی. یو روایت کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي قال لقوم يتخلفون عن الجمعه، کم خلق چې د جمعې مونځ نه کوي د هغه قوم متعلق نبی علیہ السلام او فرمایل لقد هممت ان امر رجلا، مفهوم داسې دی چې زه اراده لرم چې زه یو سړي ته حکم وکم چې ډېر لرګي راجمع کړي. ثم احرق على رجال يتخلفون عن الجمعه بيوتهم، او بیا په هغه لرګو سره زه د هغه خلکو کورونه اوسېږم څوک چې بغیر د عذر نه د جمعې مونځونه نه کوي. څومره سخت وعید راغلی دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام مشفق دی په امت باندې او چې د جمعې مونځ څوک نه کوي نو زه د هغوی کورونه سوځوم او لرګي راجمع کوم چې د هغوی کورونه وسوځوم. سخت وعید راغلی دی. او البته دا خبره چې څوک درې جمعې مونځونه کوي یا د دې نه زیات یا د دې نه کم مونځونه کوي نو د باندې خپله ښځه طلاقېږي، نو دا خبره بلا دلیله ده. هېڅ قسم طلاق نه واقع کېږي. خو دا انسان د جمعې مونځ د پرېغوستو په وجه باندې سخت مجرم دی. نکاح برقراره ده، طلاق نه واقع کېږي. والسلام.